محترم مسلمانانو خویندرونو د سفر ډیره زیاته مبارک او ډیره زیاته عظیم شان میاشت شروع ده. تاسو د سفر په دې میاشت کې د سورت مزمل دغه ختم اوکې تاسو اویا پیری د هغې به الله پاک تاسو ته دومره لوی ثمرات درکړي، دومره لوی ثمرات چې تاسو به ته حیران شئ. زه تاسو ته کلیپ کې نن د ماه سفر چې څوک پکې د سوره مزمل ختم وکړي، الله پاک به د انسان ته درې ډیر زیات قیمتي فائدې ورکوي. نن سبا دنیا کې خلک ډیر زیات پریشان لري دغه دریو فائدو پسې، چېرې ما ته دا فایده میلاو شي، دا فایده نه میلاو شي، دا فایده نه میلاو شي. نو راځئ ورونو د سورت مزمل دا ختم دا تاسو د سفر په دې میاشت کې کلم کولی شئ. اوس کې 15 ورځې بعد کې 10 ورځې بعد کې چې کلم ته راوځي پکې هو چې په دې میاشت کې ته وکړې او اویا پیرې وکړې، انشاءالله عزیز دا تمامې فایدې د به الله پاک تا ته ضرور درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي مجرب او انتهایي پاورفل وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، سوره مزمل چې څومره انسانان دي هغوی ته مشکلات دي، د هغوی د حل لپاره یو بهترین اکسیر وي. او نن سبا خلک کوشش کوي چې داسې یو وظیفه وکړمه، داسې یو جوګاړ وجم کوم چې د هغې په وجه باندې ما ته څه نه څه فواید دا میلاو شي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا محترمو انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده. لکه داسې وګڼئ چې ستاسو قسمت د کولاوېدو والا دی، ستاسو بند تقدیر بند قسمت الله پاک به د سوره مزمل په دې وظیفې باندې انشاءالله راکولاوي. یاد ساتئ محترمو، کلم چې په تاسو پریشانۍ راشي، کلم په تاسو مشکلات راشي، کلم په تاسو باندې حالات راشي، نو سورة مزمل تاسو اویا پیرې وایئ، انشاءالله هر سخت، هر مشکل، هر پریشانی دا به تاسو نه تښتي. لومبۍ فایده د سورة مزمل به دا شي چې تمامې پریشانیانې دا به ستا نه تښتي او الله پاک وتعالی دومره خوشحالي درکړي، دومره خوشحالي چې ستا باړو امتحان وي، دومره خوشحالي به درکړي چې ته به ډېر خوشحالۍ د لاسه په سجده باندې پرېوځې، دومره خوشحالیانې وي. دویمه فایده د سورت مزمل به دا شي چې ستا څومره دشمنان دي او ستا څومره حاسدین دي، الله پاک به دغه حاسدین او دغه دشمنان په خپل قدرت سره را ختم کړي. یو سړی داسې دی چې هغه د نظره شوی دی، چا ته مه وایه د سورې مزمل د ختم وکړه، ستا دغه نظر بد ده به ختم شي ستا. دغه رنګې تا سره څوک حسد کوي او دا وایي چې دا سړی ولې کامیابېږي، انشاءالله تا سره څوک حسد نه کوي، ستا حاسدین دا به الله پاک غر کوي. درېیمه فایده محترمو د سورت مزمل دا ده چې کوم سړی سورې مزمل تلاوت کوي، الله پاک به د انسان ته مال او دولت ورکړي ډېر زیات، الله پاک به د انسان حاجتونه پوره کړي، الله پاک به د انسان د قرضونو نه محترمو دا خلاص کړي. نو که تاسو هم دغه درې وانه فایدې د سورت مزمل حاصلول غواړئ، نو راځئ هم نن د سورت مزمل دا وظیفه د تاسو وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک ستاسو هر مسله دا به ختموي. ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به اودس چارندام وکئ په ښه طریقې سره. چې کله په ښه طریقې سره تا چارندام وکړو نو بیا به د هغې نه بعد ته درود شریف دا به ووایې 21 شپېرې، 21 شپېرې درود شریف ویلې، بیا د هغې نه بعد اویا پیرې سورت مزمل دا ووایه. تعدي به نه کې، منډې به نه وې، انتهایي په ارام سره، انتهایي پرسکون سره. چې کله ستا مزمل برابر شو او بیا فیرې یا ایها المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بڑے ترتیب اور بڑی طریقہ کار باندې په آرام آرام سورت مزمل دا تاسو ووایئ. او مې ویلي بیا د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ چې کوم څه ستاسو په کار وي الله پاک نه وغواړئ. ستاسو ټول کار دا په دعا باندې. نو چې کله تاسو د الله پاک نه وغوښتل الله پاک وایي ما نه وغواړئ زه یې درکوم تاسو له. نو چې کله موږ د الله پاک نه وغواړو نو الله پاک به خامخا راکوي موږ له. کوشش وکړئ محترمو ښه وغواړئ د الله پاک نه بهتره وغواړئ. او دغه رنګې چې کله تاسو دعا برابر کړئ بیا آخر کې درود شریف بیا یو شپېرې ووایئ او بیا به لاسونه په خپل مخ باندې دا به راکاږئ او بلکل امید باندې به تاسو وي. تاسو په یو ځل باندې سوره مزمل نشئ ویلی اویا پېرې. نن داسې 5 پېرې ووایه، سهار له 5 پېرې ووایه، بله ورځ داسې ووایه، داسې لږ لږ هم ویلی شي. انشاءالله ډېرې زیاته فایده به کوي. الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.